د وړو کوالی نمی جون سنا آشنا کړه دې رب بار بار. بسم الله الرحمن الرحیم. زما عزیزانو دانن مسله انتهایی اهم مسله ده. زه دا تاسو سره شریکوم. خداغین وړاندې تاسو خدمت کې دا گزارش ته چې دا ویډیوګانې په خپل هم ګوري او دا شیر کوي هم ځکه تاسو د یو شیر د وجې نه یقینا ډیرو خلکو ته به دا په سکرین په پاڼه باندې راځي، د سکرین په مخ باندې، او هغې به ډیره فایده حاصلوي، تاسو به ورسره په ثواب کې پوره حصه وي. هغه مسله دا ده چې په مسجد کې یا په کورونو کې په کرسۍ باندې مونځ کول، هغه نارینه وي یا زنانه وي، نو آیا په کرسۍ کې مونځ کیږي که نه کیږي؟ یو خبره ده. دویمه دا چې په کرسۍ کې مونځ کوي په کومه طریقه باندې مونځ کول پکار دي. نو د ټولو نه اول خبره خو دا محترمو چې په کرسۍ کې مونځ دا د چا دپاره جایز دی او د چا دپاره جایز نه دی. په کرسۍ کې نن سبا په جوماتونو کې یو طرف ته چې وګورو ډېرې کرسۍ پرتې وي، د چا ته چې معمولي شان تکلیف وي د خپو یا د ملا، نو هغه راځي بس هلته کیني او کرسۍ کې مونځ کوي. نو محترمو ګوري د خپل مونځ غم وکړي او د دې ته لږ سوچ وکړي. په کرسۍ کې د هغه سړي مونځ کیږي چې هغه ودرېدی هم نشي او په ناسته باندې هم مونځ نشي کولی. کوم انسان ته چې تکلیف وي ودرېدی نشي، یا د خپو تکلیف یا د ملا تکلیف یا که ودرېږي، نو د هغه بیماری سیوا کیږي، مرض سیوا کیږي، نو هغه ته بیا په ناسته باندې مونځ کوي او رکوع او سجده هغه چې کولی شي. نو لہذا د هغه انسان چې په ولاړ ودرېدی خو نشي، خو په ناسته باندې چې کوم دی رکوع هم کولی شي او سجده هم کولی شي، د هغه مونځ په کرسۍ کې ګوره بېل اتفاق جایز نه دی، د هغه مونځ نه کیږي، بلکې هغه به په ځمکه باندې کینی، رکوع هم په اشاره باندې کوي او بیا به سجدې له چې کوم دی ځمکې ته ځي. نو چې کوم انسانان په ځمکه باندې قدرت لري هغه بیا په کرسۍ کې مونځ نشي کولی. دا مسله خو د سړو دپاره هم ده، د ښځو دپاره هم ده. بعضې خلک داسې وي چې هغه ودرېدی هم نشي یا ودرېدلی خو شي خو رکوع نشي کولی او ځمکې ته سجده نشي کولی، سجده پې بند وي، ډاکټر پې بنده کړی وي یا ورته تکلیف وي، نو هغه سړی بیا په کرسۍ کې مونځ کولی شي، ځکه چې هغه سم په ځمکه کیني. او هغه خلک چې هغه ودرېدلی خو شي خو کېناستلی نشي یا رکوع هم نشي کولی، په ځمکه باندې سجده هم نشي کولی، نو هغه خلک بیا که په کرسۍ کې مونځ کوي نو د هغې دپاره اجازت شته، په کرسۍ باندې مونځ کولی شي. خو خلاصه دا محترمو چې کوم خلک په ولاړه ودرېدلی خو نشي خو په ځمکه کېناستلی شي، رکوع کولی شي، سجده کولی شي، ګورې د هغه خلکو مونځ که هغه زنانه دي که هغه نارینه دي، په جومات کې سړي وي یا په کورونو کې زنانه وي، هغې دې په کرسۍ کې مونځ نه کوي. صرف د کرسۍ مونځ د هغه خلکو دپاره اجازت دی چې د هغې د خپو د جوړونو مسله وي یا رکوع نشي کولی یا اپریشن یې کړی وي د سترګو د سر، هغه سجده نشي کولی، نو هغه خلک ودرېدلی هم نشي ځکه سر پې ګرځي او دغه رنګې رکوع سجده هم نشي کولی، نو هغه په کرسۍ کې بیا مونځ کولی شي. نور د هر چا دپاره دا نه دی چې چاته معمولي د ملا تکلیف یا د خپو تکلیف وي او هغه په ځمکه باندې مونځ نه کوي، بس په کرسۍ کې کیني. نو د دې وجې نه اگر چې ته ودرېدلی نشي دا خو یو فرض دی، خو رکوع دا ځان له فرض دی، سجده په ځمکه باندې دا ځان له فرض دی، هغه فرض خو ته کولی شي. نو دا د ولاړې د فرض د وجې نه هغه دوه فرضونه خو مه پرېږده. نو د دې وجې نه کوشش دا کوو چې په کرسۍ باندې مونځ نه وي، په ځمکه باندې چاته تکلیف وي عذر دی نو هغه بیا په کرسۍ کې کولی شي، که هغه نارینه وي که زنانه وي. نو محترمو دا انتهایی اهمه مسله ده، دا شیر کوي ډېرو خلکو ته به دا ورورسي، عمل به پرې وکړي، موږ او تاسو له الله تعالی د هغې بدلې راکړي او اجرونه راکړي. الله تعالی دې موږ او تاسو له په دین باندې د صحیح